بعضې سوداګر هم ځان تباه او برباد کړي یاره. پرون په یو کس باندې د 18 میاشتو سخۍ په قسم خرڅه کړې وه چې دا د 22-23 میاشتو ده. نو د الله بندګانو بیا په کور کې جاخې وي او جګړې وي ډا واغو. نو شکي څاروی ولې یالی ځان لږ پوه کړئ چې په کم څاروي باندې قرباني کېږي کم څاروي باندې نه کېږي. د کم یو څاروي څومره مقدار دی د عمر غاق سے حساب کتاب دی. یو څو غټې غټې خبرې درته کومه د الله بندګانو دا بعضې زمونږ غرونه د پیسو اسره کوي او وړوکې شان څاروی والي. نو پرون مې یو ځای کې جاخه وه باقاعده هغه پلار راولګي زوی وټکه اوس حساب کتاب شوی. نو مهرباني کوئ دا یوه قرباني الله مونږ راکړه چې دې کې مونږ خوا دې خوا کوو. نو ګورئ آسان هم پویم غټ غټ الفاظ درته یادوم غټ غټ الفاظ ښه ګورئ چې د ګډ دپاره څومره دی د چیلي دپاره څومره دی د سخي کټي دپاره څومره دی د اوښ دپاره څومره دی. نو ځان لږ استادان کې ځان لږ پوهېږي دا غټې غټې مسلې خو په خپله زده کوي که نه. که څوک نه تپوس کوي چې بیا وله جواب ورکولی شي په خپله هم پوهېږي. ګورې چیلی نه دی چیلی یا چیلی وغیره صحیح شو چیلی یا چیلی د دې دپاره کال شرط دی کال صحیح ده. که په کال کې یوه ورځ هم کمه وه که نه نو بیا به قرباني نه کېږي. په خبره پوه شوئ د چیلي دپاره څه دی یو کال دی ګډ دی ګډه. اوس ګډ د 6 میاشتو دی صحیح ده د 9 دی د 8 دی د 9 دی د 10 دی او هغه د هغه ګډ د هغه چیلي مقابله کوي کم چې د کال دی چې پکې ودرې داسې نو پته نه لګي. نو بیا څه دی بیا چې دغه 6-8 میاشتو په ګډ باندې هم څه دی هغه قرباني کېږي. په خبره پوه شي نور عموما یو کال دی خو چې داسې یو ګډ پکې چې مقابله کولی شي د کم عمري د 6 میاشتو 8 میاشتو او مقابله د کال کولی شي نو بیا په دغه قرباني کېږي. دا خو د ګډ او د بیزې خبره شوه. ښه اوس کټۍ سخې غوا میخه وغیره د دوی دپاره 2 کاله شرط دی 2 کاله. ښه په خبره پوه شوئ اوس کو د 2 کالو نه نو بیا پې د سره قرباني نه کېږي. دا غاښونه چې موږ وایو غاښونه دومره غاښونه هغومره نو غاښونه دا مقدار د 2 کالو دی. خبره پوه شي چې 2 کالو شي نو غاښونه وکړي صحیح ده. نو څه دا سخی شو دا کټۍ شوه دی چې 2 کالونه یو ورځ هم کمي یو ورځ هم کمي د پیسو اسره به نه کوو غا قرباني زان تباه برباد نه کوو. کو یو ورځ هم کمي نو بیا قرباني نه کېږي. په خبره پوه شئ هسې به بیا غر ته څه کوو کاڼي چلو صحیح ده. اوخو د اوخ دپاره 15 کاله شرط دی 15 کاله. کو په دې کې هم لږ شنده خوادي خوی بیا پې قرباني نه کېږي. نو مهرباني وکړئ په دې باندې ځان پوه کړي په خبره پوه شئ. حرام واله کس په ځان سره نه شاملوئ چې د هغه کمای د حرامو د ټوله قرباني به خوادي خواشي. کو 2 کسان قرباني کوي کو 15 کوي کو 6 کوي یو بل ته سینې پاکې ساتئ صحیح ده. کو چا وي چې دا خپه زما او چا وي زما د مازغه او چا وي زما د دماغ او چا وي زما بکې نه شوه او د بل ګوره بد ګڼل نه ګوره یو د ملګرو په دغه وایي په اجازت په زدا یو سم هلکه ملګري به تا ته بیا څه وایي تا به څه وایي چې موړه قلار شه ابا تا ته دا وایي د ملګرو په اجازت بای هر یو شیز چې 4 کسان 4 حصې کوي چې 15 کسان 15 حصې کوي هر یو شی ټوکړې کوي او کېدي به په خبره پوه شي بیا نو چې قربانیانې څه شي قربانیانې پاکې شي. ښه اوس کو د چا حلال حرام روزګار دی مهرباني وکړي د حلالو پیسې چرته نه را پیدا کوي. هر چا ته پته ده چې به زما دا روزګار د حلال دی کو د حرامو دی هر چا ته پته ده چې په دې کې دومره حلال دي دومره حرام دي. نو مهرباني وکړي هغه د یو ذهیله پاکې پیسې د چا نه راوالي کو چا سره نه پاکې پیسې چا نه راوالي او بکې ورکوي او نیتونه خالص کوي. نو په خبره پوه شوې د ګډ دپاره کو 6 میاشتې مې او برابري نو کېږي پې د چیلي دپاره کال دی او د غوا او د سخی د میخې وغیره دپاره څه دی دا 2 کاله دي 2 کاله صحیح شو او د اوښ دپاره 15 کاله دي. نو که په دې کې څه خوادي خویي که نه نو بیا قربانیانې نه کېږي. ښه او بله خبره تاسو ته زه کومه به را روانه ویډیو کې ویمه